السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به او د صحت جامې به برتن باندې محترمو د هر قسم جادو او کود او تعویذ د اثر د ختمېدو د لپاره بهترین او آسان عمل ځکه ډیر کسان رابطې کوي چې موږ ته داسې عمل وښیه چې په هغه باندې د کود د جادو او د تعویذاتو اثر ختم شي زه به یو درې عمل تاسو ته درښیم که هغه څومره سخترین کوډې په چا په تا باندې کړي وي او سخترین جادو یې په تا باندې کړی سخترین تعویذ په تا باندې شوی که چیرې هغه عمل هر انسان اختیار کړي د هغه په ذریعه سره به الله تعالی د هغه د کوډو د جادو او د تعویذ اثر ختم یعنی نن دغه فضا مسوي ده دغه دو لمبر پیران زیات شوي دي پیران خو نه دي د پیرانو په جامه باندې ننوتلي دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي په آخر زمانه کې به بدان کسان د نیکانو په جامه باندې ننوځي بیا به انسانان د نیکانو او د بدانو په مابین کې تمیز او فرق نشي کوي نن هم هغه دور راغلی دی او کم چې نیک پیران دي اولیاء الله دي صوفیا کرام دي د الله تعالی ته ژوندي دي دا هیڅ کله کوډ نه کوي دا هیڅ کله جادو نه کوي ځکه جادو کوډ کول دا در هغه وخت پورې لګیږي نه نوذ بالله چې انسان کافر شوی نه دی چې کله ایمان د سولانی بیا به دغه کوډ جادو تاثیر کوي در هغه وخت پورې دغه کوډ جادو تاثیر نه کوي نو باید دغه خپل زنانې را کنټرول کو دا کنټرول کو چې هر ځای بیا ځای ځایونه ورځي بیا ځای کوډګرانو جادوګرانو لورځي چې پر هغه باندې نوم د پیرانو پروتي پر هغه باندې نوم د عملیات ولا پروتي چې دا عملیات ماهر دي دا په حقیقت کې دا ټول کوډګران دي دا ټول جادوګران دي جادو کوي نو کوم سړی چې ورلی جادوګر تکشین استی کوډګر تکشین استی د الله رسول فرمایي چې دغه پر ایمان باندې خطر ده چې دغه سړی نه به ایمان چې د بل چا د کور خرابوي د بل چا کور ویرانوي د بل چا په کور کې جنجال راولي نو دغه سړی به د ایمان خطر وي که نارینه وي او که زنانه وي چې د بل چا کور د مشکلات سره مخامخ کوي نو اوس به زه ته هغه عمل درښیم که څومره سخترین کوډې چا په تا کړي دي سخترین تعویذ او جادو یې په تا کړي دي دغه درې عمل اختیار که د دغه درې عملو په وجه باندې به هغه سخترین تاثیر د کوډو د جادو د تعویذ د الله تعالی په فضل او کرم سره ختمیږي اول به دا عمل کوي چې د مازګر د لمانځه سمخ کې څلور رکعاته سنت غیر موقده دا به نیت کوم د زړه د خلاص المنځ کوم څلور رکعاته سنت غیر موقده انوري خبرو خمزده د مخدي طرف ته د کعبه شریفي یا د بیت الله شریفي الله اکبر دا به څلور سره په یو نیت باندې وکي څلور سره رکعات به په یو نیت سره وتړي څلور رکعات دی وکړو دغه په ذریعہ سره به الله تعالی ستاسو کوډ اثرات ختم ځکه وخت مختصر دی په یو عالم باندې چا کوډ کړي ډیر علاج وکي او ډیر وګرځي د عالم ډیر کوشش وکي خو لیکن هغه اثرات نه ختمېدلو هغه ناجوړي ورځ په ورځ زیاتېدل نو کله چې دغه څلور رکعات شروع کو الله تعالی هغه د جادو اثر ختم او دویم نمبر باندې به سورۃ بقره د اولی سپاری سونی سي بیا د دریمه سپاری سورۃ ال عمران پوری دغه سورۃ بقره به او ورځي تلاوت کړي د دویم عمل دا چې په وجه سره به الله تعالی د کوډو اثرات ختم کړي دریم عمل دا دی چې سورۃ طه 68 یعنی 88 او 90 آیاتونه دغه دو آیات به د ورځې یو له سورزو پوری
11 ورځې پورې د سورة طه 8 او 9 آیاتونه هر ورځ به سلسل پیری د دې تلاوت کوي. الله تعالی به د کوډو او د جادو او د تعویذاتو اثرات ختم د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو پورې هم شیر کړي چې د نورو مسلمانانو پورې هم ورسیږي. نن ځکه ډیر مسلمانان دغه کوډو په وجه جادو په وجه سره د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. الله تعالی به مشکلات طرفه وګرځي. الله تعالی به هغه اثرات د جادو او کوډو ختم